بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نن د کورم اهل سنت خصوصا د بګن د لور کورم وروڼو 19 ورځ دی د فشار پریس کلب مخته د خپل حقوق غوښتنو دپاره هغه حقوق چې هغه د ریاست ذمه داري وي د ټولو په علم کې د کوم حالات د تیرو څو میاشتو نه روان دي په کورمې کې بیا هغه نه بعد هغه علاقه د کورمې والا چې هغه پر امن خلک وو بګن په هغه باندې د چا په نګراني کې که زه دا ویم د ریاست په نګراني کې حمله وشوه بازارونه او کورونه وسوځول شو د خپل د ړنګو کورونو د ړنګو جوماتونو د شهید شوي کورنونو د شهید شوي هغه ضعیف او هغه کټ شوي سرونو مطالبې دپاره د بګن خلک راووتو خو څیمه میاشت دی د حکومت نه ریاست نه د انصاف سوال کوي صرف یوه خبره دی دا خبره د یاد وي چې کله 12 اکتوبر 2024 باندې اپر کورم کې کله د اهل سنت کنوایي باندې کله اټیک وشو 18 کسان مشومان ښځې بېګناه چې کله شهیدان کو د اهل سنت وروڼو صرف یو مطالبه وه چې هغو خلاف کوم کسان چې ملوث دي باقاعده 60 کسان چې هغو باندې اف آی آر شوی چې دغو خلاف کاروایي وکړو مو صرف دا مطالبه دی ریاست هغه کاروایي ونه کړه نن حالات کوم ځای ته لاړو نن حالات هغه ځای ته لاړو چې نه مشر محفوظ دی نه بچی محفوظ دی نه مدرسه محفوظه دی نه جماعت محفوظ دی نه قرآن محفوظ دی او ستم بلای ستم هغه ړنګ کورونه مو جوړلو کټ شوي سرونه مو جوړلو ړنګ جوماتونه مو جوړلو هغه مشران تار بېزتي مو جوړلې ریاست بله ورځ کومه فیصله وشوه په جرګې کې کمیشنر هاوس کوارټ په هغه کې یو تجویز دا پیش کړی شو مو پر امن خلک یو امن مو غواړو مو دهشتګردي نه غواړو مو خپل دغه وړو بچو دپاره هغه کورمه هغه پښتونخوا هغه پاکستان غواړو چې کوم حالات نه دغه نوجوانان تېر شو مشران تېر شو کم از کم مو د بچي هغو حالاتو نه تېر نه شي دغو بچو دپاره مو نه غواړو خو همن دپاره مو هر قسم قرباني حکومت سره ریاست سره ادارو سره کړي دی مخکې موږ کړي دي بیا به هم کوو خو د مدد په نامې باندې بله ورځ څنګه چې هغه وشوه چې تاسو لغورې موږ سره فیسیلیټیټ کوو چې دا خلک به کورونه خالي کړي او سرچ اپریشن به کوو بله ورځ په شګي کې په کونډلي کې او په نورو علاقو کې دا د پاکستان دا د دنیا په کوم ځای کې دا قانون دی دا دنیا په کوم ځای کې شوي دي چې ته خلک تا ته کور پرېږدوي هغه په تا اعتماد وکړي چې ما محافظ د ما ملک ریاست ما حفاظت کوونکي ته کور ډاک ټوک پرېږدئ او ته یې یوه ځای کې محصور کې څنګه تاسو دا ځای کښېنو موږ سرچ اپریشن کوو دا کورونه چې هغه کې هغو ټول مال مویشي ځناور خپل مال کپړې خپلې پیسې خپلې سونې دا کورونه پرېښلو هغو خلکو څه دا مو محافظ دي هغه محافظ ورغلو کورونه یې ورته بمونو سره وړو ریاست خمور وي ریاست خمور وي ریاست خو د خلکو د مال جان د عزت تحفظ کوي د ما کونډ ما ښځې ما بچي دا ټولو ډولو ته راوښلو پرونه مازه باران و خلکو د برننه د پټېدو هېڅ شی هم نه نو زه مطالبه دا کوم یو کوم مخکې دا مطالبې دي په د مطالبونو باندې د مانوعان عمل وکړلی شي تاسو ته منظوره ده دا مطالبه دویم کوم اپریشن په نامې باندې د اهل سنت استحصال کېږي دا د بند کړلی شي د اپیکس کمیټې فیصله دا دی زه خپل هغې جرګې کې موجود وم څه بېکرې بڼنګېږي اسلحه به ټولېږي
اسلحې ټولول نه بره طریقه کار طی کېږي. طریقه کار کوم اهل سنت ورکړی دی هغه ټول نه بهترین طریقه کار دی. ولې په هغه باندې عمل نه کېږي؟ دویمه خبره دا چې بلا تفریق په پورا کل میں اپریشن کېږي. دا یک طرفه کاروايي د اهل سنت خلاف پلې کېږي. فوراً د اهل سنت استحصال بند کړلی شي. نعره تکبیر، تکبیر، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو. و هغه نه علاوه مایوسه یو خو انشاءالله نه امیده نه یو. خپل ملک به دی، خپله صوبه مه دی، ټیک د سره باغان وو. انشاءالله دا حق دی، حق چاته پرېږدو نه. نن مو څه خبرې، څه مذاکرات، څه حکومتي اهلکارانو سره وشوې. مو امید دا دی، غوښتنه مو هم دا دی چې د کومې مطالبې دي د بګن ابدکري د کوم ملوث کسان دي هغو کفر کردار ته رسول، اهل سنت ورونو باندې اپریشن بندول، کوم توانونه شوي د هغو ازاله دا د وکړلی شي. مو امید دی انشاءالله تمام ساتو. نن څه کسان سره مو خبرې وشوې او انشاءالله پر امید یو چې دا روان 2 3 4 ورځو کې به دا کیسې مو سر ته ورسېږي. او که سر ته نه رسېږي زه دا یم او نن زه دلته کې د ټولو ته هم دا یم او خپل تجویز مو هم دا دی که بیا چېرې موږ د مطالبو باندې عمل درآمد نه کېده بیا به مو د احتجاج دریکه کار کوم دایره کار دی دا به وسیح کوو و انشاءالله هغه ځای مخته به احتجاج کوو چې کوم ځای نه مو باندې اپریشنې کېږي. سلام.